أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سورة بقرہ دویمہ سپارہ آیت نمبر 228 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمدللہ اللہ تعالی مونږ تاسو ته یو ور بیا د خپل کتاب باندې دراجمه کې دوه مقرر کړل او زموږ تاسو د مجلس هغه مجلس ته چې الله تعالی د دې مجلس باره کې عمدغه هی ذکر دی چې دا د الله تعالی خپل خاص مجلسونو نه دی او په دې باندې د فرشتو هغه د سکینات او د اطمینان هغه وزري راخوري کړی وي د مسلم شریف حدیث مفهوم هم د غرنګ دی. الله تعالی دې زموږ استاسو د غناسته خپل رضا د پر او ګرځي او دا ناسته دې زموږ الله تعالی د دنیا او د آخرت د دواړو مشکلاتو د پر الله تعالی رکاوټ جوړ کړي او الله تعالی د خپل دربار کې قبول کړي. د سوره بقره 228 نمبر آیات بیگا نیم پاتې شوی وو بجلی پکې لاړه تاسو دغه معنا بیا ووري. والمطلقات او هغه خدي چې طلاق شوی وي یعنی طلاق شوی زنانا یتربصن انتظار وکړي یعنی خپل ځان باندې به انتظار کوي بانفسهن بخپل ځانونو 3 قروء حیزنا 3 وری پاکی معمولی غونډه فرق هغه کشته د فقهاو کې چې آیا دا مراد د یو ناپاکینه تر بلې ناپاکی کی پورې ده او کدا د یو صفائی نه بلې صفائی پورې ده. په بهر تقریبا 3 ورځې فرق منځ کې راځي کم از کم 3 ورځې او زیات نه زیات 10 ورځې. نو کسړې احتیاط کوي نو هغه د اضافي پکې والیو کسړې داسې ایمرجنسي کله پیښوي نو دواړه جایز دي ځکه چې قرو وای هیڅ ته د هیڅ آغاز ته هم ویل کیږي او د هیڅ اختتام ته هم ویل کیږي شي. ولا يحل او حلال ندي لهن دې زنانو د پاره اندا یکتمنا چې پټ کی ما هغه شی خلق الله چې پیدا کړی دی الله تعالی فی ارحامهن دا غوی په خېټو کې رحم کې رحم جمع ارحام ده دا غوی په خېټو کې چې کله حامل شي وي ان كنا کچری وی هغه زنانا یؤمننا چې ایمان راوړي وي بالله تعالی تعالی باندې والیوم الاخر پرز د آخرت باندې وبعولتهن ځکه چې دا 3 حسونه د هغه زنانه د پاره دي چې هغه حامل نه وي او چې کومه زنانه حامل وي دا هغه د پاره عدت چې کم ده دا وضع حمل ده یعنی که هغه حمل د 9 میاشتو بعد ماشوم پیدا کیږي نو عدت نه هم میاشته ده او که حمل مثلا د هفته بعد پیدا کیږي نو یو هفته ده. لکه چې د عدت حکمت هم دا ده چې دا پته ولګي چې د دې غدې په خېټه کې د هغه مخکینی خاوند نه بچي نه پاتې شوی دغه چې دا بیا پیدا وشي بیا به دا تنازع او د اختلاف هغه جوړي کی ذریعہ جوړي کی چې دا بچي او د چا شو
دا د خاوند کده زوړ خاوند او د دې هغه څوک کوي کفالت به څوک کوي او دا د میراث د چاوي وغیرہ وغیرہ نو چې کله حمل واضح ته نو بیا خبره ختم شو نو حمل چې کله پیدا شو هغه بچي نو عیدت ختم شو کدا حمل د درې ورځې پاتې وو او کدا د انه میاشتو پاتې وو نو د حمل د بچی د پیدا کېدو سره خد آزاد شو او بل خاوند سره د نکاح کی وبعولتهن او خواندان د دوی حق ډیر حقدار دي کوم خواندانو چې دوی ته طلاق ورکړي دي هغه یو یا په طلاقونه د دریو طلاقونو نه بعد دا خاوند د دې خزي حقدار نه دی هغه حکم رستو آیتونو کې راځي خو طلاق راځي ملاو شوی دی یو ور کړی دی یا غور کړی دی او عدت په تیر شوی دی او خدای دنه آزاد شوی دا خدای د بل سرم نکاح کیږي او د دړو بني خاوند سره نکاح کیږي نو کدا سي حالت کې داسې ته حالات جوړ شول چې زوړ خاوند او د خدای په خپلو کې راضي شول نو اول حق به د زړه خاوند دی اول حق د بیا دی وبعولتهن او خواندان د اغوی حق ډیر حقدار دي بردهن په واپس کیدلو د دې زنانو چې واپس هغه تلاړ شي فی ذالک بدی مدکی ان کچری ارادو اراده لري دوی اصلاح د جوړي ان د زیاتی د پاره نه چې خاوندا کوشش کوي یو ور ما په نکاح کې راشي زبده ته یو خیمه چې څنګه سزا ورکوم یا خدای دا وایي د سوزوم او غیره نه د اصلاح په بنیاد والمطلقات طلاق شوی زنانا يتربصن انتظار وکي بانفسهن بخلو ځانونو ثلاثه قرو د دریو حیزونو پوري ولا يحل او حلال ندي دوی د لهن دوی د پاره تمنا دا چې پټ کی ما هغه شی خلق الله چې پیدا کړی دی الله تعالی فی ارحامهن د دې په خېټو کې ان كنا کچری وی دی یؤمننا چې ایمان راوړې وی بالله تعالی تعالی باندې والیوم الاخر پورز د اخرت وبعولتهن اخواندان د دوی احق ډیر حقدار دي بردهن واپس راګرځدلو د دې زنانو یعنی واپس یو مغی د نکاح شي فی ذالک پدی موده کې پدی وخت د عدت کې ان ارادو کچیر غی اراده لري اصلاحا د جوړي ولهن او د دې زنانو د پاره مثل الذی پشاند اغه سړی د علیهن چې پدی خذو دي بالمعروف په خې طریقې سره دا ډېر اهمه خبره وا د زموږ تاسو د نن سبا معاشره کې چې کوم مخالفت کیږي د اسلام چې خذو ته حقونه نه ورکول کیږي یا خذو حقونه کم دي خلک الزام لګي حالانکه د الله تعالی طرف نه د خذو په خاوند حقونو کې فرق نشته ده هیڅ فرق نشته اسلام کې دواړه برابر دي دواړه یو شان دي حق دي دواړه تعالی یو شان دي ور کړی ده لکه د تعالی فرمایي ولهن د دې زنانو د پاره صيغه د مؤنث ته د خذو د پاره مثلو برابر ده الذي برابرۍ د اغه سړی علیهن چې په غي باندې یعنی په دې خذو دي بالمعروف په خې طریقې سره لکه څنګه چې د ساړو حقونه دي په دې خذو همدغه رنګ د خذو حقونه دي په سړو باندې دې کې فرق نشته کوم چې فرق ته هغه د هر اجتماعي نظام د پاره د یو کس مشرولی بخامخای به اجتماعي نظام چلیږي کني به بنه چلیږي او دا ذمہ داری الله تعالی دا ذمہ داری ده یعنی دا د خوشحالي او دغه خبره نه ده بلکې ذمہ داری ده نو دا ذمہ داری الله تعالی نر تور کړی ده د هغه د صلاحیتونو په بنیاد او د هغه د مالی بوست برازي چې هغه ګټه کوي پیسې ګټي دی بنیاد باندې الله تعالی هغه تور کړی ده پاتې شو حق حقيقي شانته ده ټول برابر دي یو د کې فرق نشته ده یو اعتراض کوي خلک په میراث کې چې میراث کې د خدو حصہ کم ده دا اصل کې هغه کوئی نه دي بالکل کم نه ده ځکه چې د دوه خدو برابر حصہ د سړی ده ټیک شو خو خدای د پاره الته حصے ډېری دي یو حصہ د خاوند نه ملاوي شي نو سړی خو خاوند نشي چې خدای نه ملاوي شي یو حصہ الته د پلار نه ورته ملاوي شي نو دا دویم شي دوی سي خدای ته دلته نه ملاوي شي اته بچو وغیرہ علاوه هغه نه علاوه د دې یو بنیادی خبره ده دا چې زما 100 روپۍ خرچه ده او ستا یو روپۍ خرچه ده د میاشتې نو اوس انصاف څه دی چې ما د څومره ملاوي شي روزانه 100 او تا ته یو دغه چې تا یو خرچه ده زما 100 خرچه ده نو الله تعالی په زنانو باندې خرج کول الله طرف نه نشته ور باندې نو چې هغه خرچه نشته نو چې هغه ته کومه حصہ ملاوي کی دام دغه ته بچت ده او هغه سړی په هغه مقابله کې چې کم دي دا خرج کوي د خځې پیټه په سړی ده د سړی پیټه په خځې نشته
او د بچو پیټه په سړی دی د بچو پیټه په خځې نشته د خرچي نو چې کومه د امادن د میراث په صورت کې چې سړی ته ملاويږي نو دا هم د خرچا او د اضافي غنه پوره کوي بلکې هغه باندې نورم زیاتی نو دی وجنه دا انصافینه د اسلام کې داسې عجیب دین دی مخکینونه هم وسنونه هم مخکې به خځو د حق نه ورکول کېدو او د دې باره کې اختلافات په دې باندې او مخکینی د اسلام نه مخکې چې آیا دا خځې باقاعده انسانان دي او کنه دي دې باندې به سونه شي چې د موږ د انسانيت درجه ورکو کو ورنکو هم دا غرانګي ژوندۍ بيخه خولې هم دا غرانګي وغیرہ نور بشمار ظلمونه اسلام داسې دوی ته اهمیت او حیثیت ورکو د پناکله او زمونږ په علاقو کې کم شی دی چې هغه خلک محفوظ ساتي هیرا جواهرات سونه د قیمتي شی هم دا غرانګي دا خزه هم دا د معاشري ټولو نه قیمتي شی دی ځکه الله تعالی دا محفوظ ساتل دی دا پټو ساتي محفوظ ساتي چې د نقصان نه رسیږي د شیطان نه رسیږي شر نه رسیږي وغیرہ وغیرہ ندی وجنا الله تعالی د خځې د پاره زیاته نه کړي بلکې د خځې د پاره چې کومه درجه دي په اسلام کې د سړي په مقابله کې غزيات دي مور درجه د خځې ده او هر بچی باندې ټول نه لوی حق د خد د مور ده او دا غیر لپاره درې والده څلورمه حساب یاد دا غد پلان وغیرہ داسې نور نو ولهن دی خدو د پاره حقونه دي مثل الذي بشان د اغه حقونو چې اغه سړی علیهن په دی خدو باندې بالمعروف په خې طریقې سره او په سورۃ النساء آیت نمبر 19 کې نسم سورۃ النساء نسم نمبر آیت کې الله تعالی فرمایي چې وعاشروهن بالمعروف وعاشروهن معاشرت نه ده زندگی تیر کیدی سره حقونه ور کیدی تا بالمعروف په خې طریقې سره او د رسول الله صلی الله علیه و سلم مشهور حدیث ته چې خیر ان خطا سن هغه څوک ته چې هغه خصلو کون کې خپل بیبي سره یعنی کوئی سره تاسو معاشره کې کګوري چې دا اخلاق لري او کنه لري تاسو دا غي خزینه پښتنه وکي چې د خځې سره اخلاق او سلوک څنګه دی کچېره خځې سره سلوک ته نو دا الله کړی او الله ورته ویلي الله ورته ویلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ذریعہ سره چې تاسو خزانانو سره خصلوک کوي او غته حیثیت هغه ور کوي کوم چې د انسانانو یو او د انسانانو مسنرانو او د زنانو مقابله کې د زنانو زیات ده وللرجال او سړو د پاره علیهن پدیس زنانو باندې درجه ده یو او چتواله ده سو چتواله ده سورۃ النساء آیت نمبر 4 درشم کې دا الله تعالی خدای له او هغه وای الرجال قوامون علی النساء سړی چې کوم دي دا اوچتی په زنانو باندې په مشر ولی کې ولی امل تعالی د دې وجم خدای له هغه وجه دا چې سړی خرچه کوي په زنانو باندې او اسی عام معاشره کې چې چا کورونو کې درې یا څلور ورونه چې کوم رور ګټه کوي دغه مشر ولی چې کوم ګټه کوي نو څنګه کور کې خرچه کوي دغه مشر ولی دا نو چې سړی خرچه کوي نو هغه د لپاره مشر ولی دا دینه علاوه د نر صلاحیتونه د خځې په مقابله کې زیات دي او د زنانو مجبوریان زیات دي عام میاشتو کې کم از کم 3 ورځې زیات نه زیات 10 ورځې زنانه بیماری داغه په وخت کې مزاجم ټیک نه وي تکلیفوم می د کور کارم ټیک نشي کوله ناغه د بازار او د لارې او د دفترو کارونه څه طریقې سره وکي همدارنګي بیا چې کله هغه حامل شي نو ټول نه میاشت دي خود اخیری میاشت هغه غریبه بالکل د کار نه سره د خبرو نه یا د کار خلا لري خبرې بیا چې کله بچي پیدا وشي نو بیا اضافي بوج دلته د بچی راغی په یمر کوا هم ساته تربیت هم کوا بیا هغه غریبه مجبوره محتاج وي او دا خاوند چې کوم بوج دی هغه په خپل ځکه نو هغه باندې ته نورم بوج واچو چې اوس بازار تم راوځه نو دا په غیر ظلم دا ظلم دی دا استحصال لري زیات نو الله تعالی په سورۃ النساء کې دا خبره کړې ده درجه او چتواله ده درجه ده والله الله تعالی عزیز ذرور ده حکیم خاوند حکمت ولده یو ډیر عجیب نقطه تاسو ته خیمه دا تاسو په هر دلی چې کله تلاوت کوي یا دلته تاسو ترجمه ته کې نه دا نقطه خامخ یاد ساتئ چې کم ده کې د الله تعالی نمونه راشي یعنی صفاتونه دلته عزیز حکیم بلکې کې علیم رؤوف تواب وغیرہ وغیرہ نو دا ورستونه آیاتونه به دغه تشریح دا یاد ساتئ او دې باندې تاسو لکه تدبر وکړئ د تدبر چل هم درته زده شي قران کې د سوچ کولو دغه پریکټس مو شي تاسو او تاسو د بددي سینه بم کولاو شي لکه دلته وصلی الله وای چې الله عزیز دې زورور دې او خاوند حکمت ولده نو دې سره څه مناسبت دې آیات سره ولی الله تعالی دا د صفاتونه بیان کړل رحمان رحیم ولی نه بیانول حی قیوم ولی نه ویلي هم دا غره نور نه ویلي نو دلته عزیز زورور یعنی کته اے سړیا تا ته ما درجه درکړه په خځه باندې د مشروالی نو یاد ساته چې الله تعالی ډېر زور ورته
اسنه چې د ځان به خدای جوړ کړي او د خدای باندې بیا را باندې کوي او وغیرہ وغیرہ نه الله نه او دلته ته اعتراض کوي چې ولې درجه ورکړه نو الله حکیم دی په دې ته نه پوي نو دا مختصر ما تاسو ته تشریح وکړه نو ارزه کی چې د الله نمونه راشي صفاتونه ورستنی آیتونه به دغه تشریح او هغه مناسبت سره نو کدی انداز کې تاسو یو ور د قران کریم ختم وکي مخکې روزه روانه ده صرف هم د غزان د ضروري کې چې الله صفاتونه ګورم او بیا د ورستنی آیتونه دغه تشریح ده دا کوم تاسو ته د الله تعالی د صفات او د الله تعالی په باره کې ډیر زیات علم ته الله تعالی تاسو ته کولاو نه دا چې د موضوع دا سره نو الله تعالی اب دغه صفاتونه بیان کړی همدغه دوا عموما اعتراض کوي خلک چې نر ولې مشر دی نو الله حکیم دی په دې کې حکمت دی اوس حکمتونه تلاټوا نر ځان نه ظالم او بادشاہ او یا زمګه د پښتنو په شان دي پښتون جوړي نو الله ورته چې ګوره تا نه برابر زوره ورشتا هغه یره ځان سره ساته دا یو دوا سی په تور مثال مو ویلي نور بګي بشمار دي الطلاق طلاق چې ده مرتان وکرته ده هغه طلاق چې د غیب په بنیاد باندې تخذ بیا واپس کولای شي هغه طلاق وکراته ده لکه د دې معنی کومه داسې وکړو چې طلاق رجعي د رجوع کوونه کې طلاق د دوه واره دي دریم ځل ته د درجه کېدلو اجازه نشته دا به داسې وا په هغه معاشره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نمخ کې په ابتدایي دور کې یو سړی خپل خځې د سلسله کړتي طلاقونه ورکړل او خدای به طلاق شو او بیا به رجوع کړل بیا به خطا کړل بیا به طلاق کړل بیا به خطا کړل نو الله دا ټول کارتوس دی واغستل دغه اصلي واغسته او د کارتوس یې ورکړل صرف چې دا به استعمالوي شي سړی ته کله دې نه زیات کړه دریم دې استعمال کو نو تا دا خدا ستاده اغنه واته اوس ځان کوئی کوي طلاق درې قسمه ده یو طلاق احسن ده یو طلاق حسن ده یو طلاق مقبوض یا قبیح ده دا درې وړه طلاقونه شته دي طلاق احسن ده خ طلاق ټول نه بهترین طلاق چې خدا د محورینه پاک شي یعنی دې موږ شروع کړو په دې وخت کې یو طلاق ورکا تا تعلق نشته خور سره نه د وخت نه تیریږي او خدا د کور نه مو باسه کور کې دی یو طلاق ورکا بس پرېږي دا صحیح ده په دې باندې ودا وخت تیر شي میاش دویمه بم تیر شي درېمه بم تیر شي ثلاثه قروتی نو خدا تانه آزاد شو دا خدا بل ځکه کوم نکاح کولای شي او تاسو سره دوباره بیا د نکاح کیږي خو کدا هغه په تیر شول دا درې واړه مدته د حیزه نو بیا به ته دوباره نکاح کوي او په هغه نکاح کې به باقاعده مہر تړي چې پرتونه مہر خدا راځي کیدا یو لګي غوښته او کشل لګي غوښته او کرته غوښته مہر ضروری دی بیا به تړي دا الله چې یو طلاق دی ورکړي او په دې یو طلاق ورکولو نه بعد په دې درې واړو وختونو کې یعنی دا درې حیزه د دې عیدت ته په دې وخت کې کته رجوع کړل عملی طور باندې ورغلي کمرې وغیرہ ته یا په خپل دی ولې چې زما خد شوي نو د طلاق د نکاح ضرورت بیا نشته خو کارتوس ته اوس وځي ستایو کارتوس ختم شو د ټول عمر لپاره ختم شو ککال بعد ته بل ور کوي او کشل کاله بعد ور کوي او سلو کاله بعد ور کوي یو کارتوس ته وشتل دي هغه بیان ډکی دا ختم شو تاسو یو پاتې دا لومبره طلاق شو طلاق احسن مطلب انتهایی صحیح چې یو ورکا بس به پریک د خزه چې درې هزه به تیر شي نو خزه د بل خاوند ته جایز شو او تا د بارم جایز ده کته بیا کوي ور سره نکاح وو کې او کله عیدت په دوران کې کوي نو صرف رجوع کا ختم شو دا حسن شو احسن شو حسن دا چې خزه پاک شولا یو طلاق ورکا بیا حیزراغه پاک شولا دویم طلاق ورکا بیا حیزراغه پاک شولا دریم طلاق ورکا نو خزه پتا باندې خالصه ختم شو دا چې خزه سره دوباره نکاح نکېږي چې درې والے طلاق ته ورکه پخلی دې سره بیا نکاح نکېږي دا بیا ختم شو دریم طلاق ته مقبوض یا قبیح چې هغه باندې کې صحیح خبره ده کم جنن سبا عام شو دا خبره مخکې به چې چرته ما په درسونه کې وکړه نو اول بر سره درس کې ناس تو خلکو جګړه کوله ورسته به بیا پسې استادان وغیرہ به راوستلو جګړه به کوله نن سبا الحمدلله الله فضل و کرم دې خبره ډیره واضحه شو ډاکټر ذکر نه په تقریرونو کې هم ډیره وکړه او د نور چې په یو مجلس کې درې طلاقونه ورکي ته په ما طلاق کوي او ته په ما طلاق کوي او ته په ما طلاق کوي وغیرہ درې یا درې نه زیات حکم اس کم تعداد درې نو دا خزه په یو مجلس کې په درې واړو طلاقونو ویلو سره د امام ابو حنیفه رائے دا وا چې دا طلاق شوا خو په حدیثو کې دا څه نه ده احادیثو کې صورت حال دا ده چې په یو مجلس کې تا خزه تا درې لس شل 50 واره دی ویلي چې دا ما طلاق کوي نو دا یو طلاق دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم یو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې هم یو د عمر رضی الله عنه په زمانه ابتدایي 2 کالو کې یو خو خلکو ته ډرامه جوړ کړه
هرچا به دا کار کو بیا درې واره به ویلې او خدای به یو طلاق به ثابتو نو هغه وقتی طور باندې دا فیصله نافذ کړله چې کچا درې واره ویلې چې ته په ما طلاق کړي نو خدای به طلاق شوا دا یو عارضی حکم او عمر رضی الله عنه دې بنیاد باندې کړو چې خلکو دینه ډرامه جوړ کړی و او خدای ته دا یو مصیبت او تکلیف جوړ شوی نو دا اختیار دی واغستو چې دا خلک د دینه ایثار شي ٹھیک شو دا هغه وقتی طور باندې د فیصله په بنیاد باندې امام ابو حنیفه دا فیصله کړی و چې چونکی نن سبا هم دینه ډرامه جوړیږي نو دا حکم به مغرنګي نافذ پکار دی هغه تاسو نو ویل امام ابو حنیفه دا نه ویل چې دا بس دا هر وخت هم دا غرنګ نافذ بوي نه چې دا چونکی حالات داسې دي نو دی وجه نه دا نافذ پکار دی خو صحیح خبره ده چې یو مجلس کې درې واری یا څلور واری یا څومره واری چې تا ویلې دا به یو طلاقي دا دویمه چې کومه مشکله خبره وا نن سبا د خلکو بسین کې الحمدلله راغلی دا نور بم راشي الا دا چې خلک ډیر زیات ضد کوي نبي اوی نه درې وړي اول نه بدرې وړي کوشوره بهرال بیا کې تاسو ټینګيږي او پرې ماته کې اختلافي مسلو کې چې کله جګړه کوي بیا نه فساد جوړي دا دویمه درېمه یو بل مشکل ډیر زیات دا غیله ورستونی آیاتونو کې دغه راځي هم فیصله خو مخکې نه تاسو ووري نو الته کومه صرف ترجمه وکوم نو کافی ده چې کچېری یو سړی ته یو خزي ته درې طلاقونه ورکړل او هغه په درې طلاقونو طلاق شوا الا درې لکه مثلا یو مجلس کې دی ور کړی دی بلکې غلط شوی لاس کاله د مخ کې ور کړی دی به لاس کاله بعد ور کو درم اغم دنه اوته او دا شی اصولاله خزه طلاق شولا نو بیا آیا دا دوباره د سړی د جایز ادا او کنه دا نو الله شرط دا خدای دې چې دا بل نکاح وکي او هغه سړی نه به باقاعده په حدیثو کې الفاظ دي نو ځکه وایم کنه د الفاظ نه ویلو تګرامي هغه سړی و دي خدای سره باقاعده جما خامخا بکئی او هغه نه بعد که هغه ورته بای چانس طلاق ورکړو د دویم سړی نو بیا دنو بنی ته جایز شوا او که هغه نه ور کوي نو هغه خزره او دې د پاره چې کومه مونږه بدایو طریقه جوړه کړې و چې الله دا یو وختي تور باندې یو سړی سره نکاح وکي او هغه یو شپه دوی ور سره تیری کی او بیا هغه طلاق ورکي نو دې ته حلال وای رسول الله صلی الله علیه وسلم په لعنت کړی دی په دې سره خزه جایز کیږي نه دا جنا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دې مثال ورکړی دی چې دا مثال د ګډ دی لکه څنګه چې سړی د خپل ګډ ته یو ګډ راولي او دې لپاره چې سره باغه اجازه به هغه کې د رحم د لپاره چې هغه ډک شي او بچي ماته پیدا وکړي دا مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړی دی البته پایتونو کې مدارنګي او تاسو خپل وګورئ دا د طلاق حواله سره یو څه ضروری خبره مکه چې کوم راځي هغه هغه کې تاسو ان شاء الله په یوم په دی باندې هر یو چې طلاق کی کا داړو بلی طلاق کړو که دویم طلاق کړه عدت بلازم کیږي عدت په دوران کې به هغه ته د نکاح دعوت نه ورته البته اشاره کولای شي ارازي مخکي الطلاق طلاق چې مرتان ذکرت ده فامساك بیا ساتل دي نیول دي امساک نیول ته ویل کی مسکونیسا امساک ته اونیسا یعنی بیا اونیسا د اخذ پکور کې بمعروف په خې طریقې سره یعنی به سره ظلم زیاته نه انصافي مکوا په خې معروف معنا می تاسو تکړه واغار وخت یاد ساتي چې هغه طریقہ چې هغه په معاشري کې بدنه ګڼل کیږي او هغه طریقہ چې هغه الله طرف نه هم بدنه او تصریح او یا پرېک دول دي د خزي یعنی پرېک د رخصت ک طلاق ورکا کوړته واسطه به احسان په خګړې سره په بدر د مستوا په جګړو ماستوا په بیزتی ماستوا نه په خې طریقې سره او بیا دغه احکامات مخکې راځي لکه اضافي امداد ور سره وکا او داغه څومره ور کوي هغه انصاف مخکې راځي هغه تاسو باوري بیا تاسو مزید په دې باندې پويږئ ولا يحل او حلال ندي لكم تاسو لپاره اندا چې تاخذو تاسو واخلي مما دغه مالنا اتيتموهن چې ورکړي دي تاسو دي زنانه وتا شي انت شي تاسو خدا نکاح کړلا هغه ته تاسو شلک روپۍ ورکي یو مپلاټ ورکو کټ مو کو بستر مو کړه جامې مو کړې وغیرہ وغیرہ چې طلاق دی ورکو کم شي چې تا ورکړې دي دا ټول ورکې دا تا پر حرام دی داغه بستر داغه جامې داغه کټ وغیرہ وغیرہ دغه چې دا تا ورکړي و دې لپاره چې خدای دې راوسته خدای دې رخصت کا دا د عقید دا دغه شی دی دا به کور کې نه ایساره دا حرام دي نه به ایساخلی تاسو شیئا د شیء لفظي معنا دا مونږ چې کومه د کوټې کې کړکې وی بر رشندان یا دروازه مخکې زمانو کې هغه نه چې کوم رڼا راځي هغه رڼا کې چې کومه غزارات دي دې د عربي کې شیء وایي یعنی دومره شی بم نه اخلي ارته کې چې دا لفظ راځي هیڅ شی ذره برابر هم جایز نه دي
ک جهیز ده ک تا ور کړي ک پلار ور کړي ک تحفه ور کړي شوی دا کچا مثلا ارڅ صورت کې چې ور کړي د خزه ته دا د خزه حق ده دا به ساره نه دا ور سره ور کوي صرف دا نه اضافي به ور کوي مخکې راځي الا مگر په یو صورت کې ته ساروي شي په یو صورت ان يخافا دا چې دوړ یریږي الله یقیما دا چې قائم و نساتل شي حدود الله حدود الله تعالی یعنی کدا سي شی شو دا اشاره ول دي د پاره نه چې خدای د تکلیف ور کوي دا حد شکایت قائم کوله او نور به انصافي کوي نو په غي بنیاد صرف د دې لپاره چې راشي انصاف ته جوړو شي رضا شي وغیرہ غي بنیاد باندې کته څه کوي خو تا د بیا غي باوجودم جایز کیږي دا هي باوجودم جایز کیږي نه چې کنه ته بیا واپس کی او رسول الله صلی الله علیه و سلم د دې لپاره یو تشبیه ور کړی دا بخاری شریف کې حدیث ته چې د سړی مثال د سپی د سپه لکه څنګه چې سپه الټیو کې خپل الټی هغه دوباره خوري نو همدارنګه چې چاته شی ور کې بیا خلی د دې مثال د سپی دی دا مثال د سپیری نو غسل نشته حدود الله حدود الله تعالی فإن خفتم بکچری تاسو یریدلې الله یقیما دا چې قائم به انساتل شي حدود الله حدود الله حدود الله تعالی دا طلاق په هغه صورت کې چې ته یریږي چې دا نشي کولای ان وساته د خزه په هغه صورت کې چې ته پوېږي چې زو حقونه د خزه پوره کما خزه پوېږي چې زو حقونه د سړی پوره کوم او پوره کولای شم نو بیا خو ساتل پکاره کچيري تاسو یریږي الله یقیما کچيري د دواړه ته اشاره ده صيغه د تسنیه ده تسنیه معنی دوه ته اشاره ده چې د دواړه ونشي ساتل حدونه د الله مطلب دا ده چې خزه حق نشي پوره کولای یا سړی حق نشي پوره کولای بیا بس کیږي فلا جناح بیا ګناه نشتا علیهما په دې دواړو باندې فيما په هغه څه کې افتدت چې فدیه ورکی دا خزه صيغه د مؤنث ته افتدت صيغه د مؤنث ته چې فدیه ورکی دا خزه به دي سړی ته په مال وغیرہ سره دې ته په شریعت کې خلا وای خلا او دا خزه اغستې شي په عدالت ذریعہ سره جرګې ذریعہ سره یا خپلو کې خزه خوان په خپل کمرې کې کېناستل او فیصله وکړه سړی طلاق نور کوي ځکه نور کوي چې ما دیتا په مہر کې یو مثلا زمکه ور کړی دا کټ می ور کړی دی دا د مور کړی دی کزو طلاق ور کما نغم نه نسی خزمرانه لاړ او سمانی ور سره لاړو مہر ور سره لاړو او د انتظار کوي دی ته چې دا خزه وغواړي طلاق نو چې خزه طلاق وغواړي نو سړی برازي کوي سړی به برازي کوي او د دې رضا د پاره به کم از کم مقدار د دې مہر دی کم از کم مقدار مہر دی سړی مہر ور کړی دی 10 लाख وغیرہ ارته چې ور کړی دا خزه ورته وایي چې بزه تانه دانه غوړ او دې بدل کې ماته طلاق راکا نو بیا ودا سړی بدی ته مجبور کولې کیږي چې دا طلاق بور کوي علي رضی الله تعالی عنہ زمانه کې یو مقدمه راغله علي رضی الله تعالی عنہ دا سړی طلاق نه ورکو علي رضی الله عنه ورته فرمایي چې عدالت ته فیصله راغله استا اختیار ختم دی اوس خزه طلاق واړي همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یو مسغر راغلی و فیصله راغلی و او هغه ورته باغ ور کړو باغ ور کړو په مہر کې دا سړی نو دې خدای ته ویل چې تنه سات نو وسیدل غواړي وینا نو وسیدل غواړم وای خځه ته د مہر کې باغ در کړی دا واپس ور کوي وای اوز واپس ور کوم نو پیغمبر علیه السلام سړی ته جواب وکړو چې باغ دې خپل واخلا خځه ته آزاد شو خځه ته آزاد شو دې ته خلا وای خلا او دا مې اعتراض کیږي په معاشره کې په مسلمانانو چې کني مسلمانان خځه ته سړی سره د طلاق اختیار شته نو خځه سره ولې نشته خځه سره مشته خو نوعیت بدل دی سړی طلاق ور کوي نو چې شی ور کړی دی دا به نه اخلي خدای طلاق غواړي نو چې کم شی سړی ور کړی دی هغه به واپس کوي کچې سړی به راضي وي یعنی سړی دغه زیات اضافه مطالبه نشي کولای او که زیاته کوي او هغه خوخی نو دواړو مرزي ده زیاته دیو کی دې ته فدیه خله وای خلا تلک دا ټول حدود الله حدود الله تعالی دی فلا تعتدوها بس موزي ان متریږي د دینا د حد نه اضافه ول مکوي تاسو تیرې مکوي یو بل سره ومن يتعدى او څوک چې زیاتېو کی څوک چې کراس کی حدود الله حدود الله تعالی فاولئک بس هم دا کسان هم الظالمون هم دای ظالمان دي یعنی دې حدودونه زیاتې کوي او خلا واخلی بیا نو ور کوي یا طلاق ذریعہ سره غ سامان نو ور کوي وغیرہ وغیرہ یا د خدای زیاتې کوي یا سړی زیاتې کوي خدای احکاماتونه چې هر څوک واوري دا به ظلم کوي
فإن بیا کچره طلقها طلاق ورکړو اغیتا فلا تحل دا اوسه حکم د جماعت اوس بیان کړو فلا تحل نو حلال بنبي له د پارا دا تحل د خدای ته اشاره ده له د سړی ته د خزا من بعد ورستو د اغینا د دریم طلاق نه ورستو د دریم طلاق نه حتی ترغه وخت پوری تنکحا بیا د صيغه د تسنیه را چې نکاحو کی دا خزا زوجن سړی سره تاسو ته ما اشاره پړم بي دا کړي وا چې زوج سړی ته استعمالي دلته زوج سړی د بار استعمال شوی دی زوجن د بل خاو غیره د خوند بلنا یعنی هغه وخت پوری به دا سړی دوباره د خځې سره نکاح کول نه شي تر څو پوری چې د دویم خځ سړی سره نکاح نه کړي او صرف نکاح هم نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو معاملہ راغله دغه سي او هغه ته اشاره وکړه چې ما د دویم سړي سره نکاح کړی دی او زه اوس غواړم چې لومبني سړي طلاق شمه او دینه د طلاق خلمه نو پیغمبر علیه السلام هغه نه پوښتنه وکړه چې تاسو سره د جما کړی دا هغه نه او څومره پورې چې جما نه کړي امر پورې ته طلاق لومبي ځخاونته جایز کېږي نه دا په دې دویم نکاح کې ګوري دا په دې دویم نکاح کې لومبي کې دا شرط نشته فإن طلقها بس کچری دا دویم سړی طلاق ورکی دی خزیتا دا دویم سړی دا دویم خاون فلا جناح بنشتا گناہ علیهما په دې دواړو باندې ان یتراجعا دا چې په خپل منځ کې رجوع کیو بل سره دا خپل منځ کې بیا معاهده وکي او دوباره نکاح وتړي دا مړومبنه خاون ان ظننا کچری یقین وی دي دواړو ان یقیما چې دواړه به قائم کړل شي حدود الله حکمونه د الله حدونه د الله بیان چې نکاح کوي دا خیال وکړي چې حقونه پوره کول شي اسنه چې دوباره ژوند طریقې ودا یاد ساتي چې الله تعالی زمونږ په معاشره کې طلاق هم ډېر بد لګي او زمونږ په معاشره کې دا دویم خوند کول هم ډېر بد لګي او دا دواړه په اسلام کې دا سینه ده بلکې د دوړو د پاره الله چې کوم حکم کړی د دې پابندي کول پکار دي ځکه چې تا یو دې کې وعده کړی دی یا د جنې ور کړی دا یا د الګ تا کور کې راوستي دا او دغه ژوندۍ ترخه ده هغه شپه په غم کې تیریږي ورته په غم کې تیریږي نو بیا خامخا مجبور وای ما ځکه چې دا غي اثر بیا دغه په بچو پرې وځي په دوړو خندانونو یې پروت وي نو دی وجه الله وای دا لری کا الله تعالی په دوړو ته بل الله خلاص کی بل الله تعالی خلاص کی نو الله تعالی په هیڅ باندې په هیڅ حکم کې تنګی نه کړي او نه تنګی کول الله خوښ کړی دي بلکې الله تعالی نرمي لپاره اهمیت ورکړي دی او اهلیت ورکړي دی چې کوم ځکه نرمي او اسانواله وي هغه څه کوا چې تاسو ژوند په مشکل کې نه ژوند په مشکل کې نه نو که دوباره کوي نو کم وخت کې ان یقیما دا چې دواړه قائم وساتل شي حدود الله حدود الله وتلک حدود الله او دا ټول حدود الله دي یبینها چې هغه بیانې لقوم قوم د پاره یعلمون چې پوهیږي واذا هر کلا فلقتم چې تاسو طلاق ورکړي النساء خذتا فبلغنا باغی ورسیږي اجلهن خپل نیټه د عدت ورسیږي دا دوواري طلاق ته اشاره ده یو یا دوا یعنی طلاق رجعی فامسكوهن نو اشاره کوي داخله بمعروف په خې طریقې سره یعنی یو ژوندۍ ور سره تیر کوي په خې طریقې چې هغه الله طرف نه هم ظلم نه وي هغه په معاشره کې هم داسې ژوندۍ نه چې سړی پتا باندې به لاس لګول شي او سرحوهن او یا آزاد پرېګ دی بمعروف په خې طریقې سره دستور مطابق چې هغه به اقرار کړی او قبل خاوند کې دا چې ژوند طریق ته نو له خامخا اشاره کړی ولا تمسكوهن او مې اشاره وای دا خزه ضرارن د پاره د تکلیف چې د تکلیف ور رسې خامخا جو درې قبل ندی مباسمه او زم طلاق نظر کوما وغیرہ وغیرہ نه دا څه بنه کوي زیاته بنه کوي لتعتدوا دې د پاره چې تاسو زیاته وکړي ومن او سوق يفعل شوکي ذالک داکار ان دا زیاته فقط بتحقیق سره ظلمات ظلم وکړو نفس او خپل ځان سره ان زیاته په خدي باندې نه ده دا زیاته د خپل ځان وکړو ځکه چې الله بدل خلیدنه دا زیاته وکړو ولا تتخذوا ومن سيتاسو آیات الله آیاتنا د الله تعالی هوزوا پټوک پوری انزاد الله احکامات دې پر ټوکی مکوې دا مسخره نه دي او دل تعالی یو عجیب اشاره ورکړي دا ورستنی حصے د آیات کې وذکروا او یاد کړئ نعمت الله نعمت الله تعالی علیکم چې پتا سو باندې ده وما انزل او هغه چې الله نازل کړی دي علیکم پتا سو باندې من الكتاب د کتابنا والحکمت د علمنا د پوهنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثنا حکمت نه دي کې مراد تاسو تعلیمات نبوي کوي بل دا اسانه معنی ده اصل لفظي معنی حکمت بویا هغه کار چې هغه انجام اغاز بهتر وي انجام بهتري
و یعظکم به هغه نصیحت کی تاسو ته په دې ذریعہ سره دلته تاسو دا وذکر نعمت الله علیکم وما انزل علیکم دا ډیر عجیب الله تعالی احساس ورکړی دی موږ تاسو دی امت ته موږ تاسو ته همتا هر ما تاسو ته ابتدایي درس کې ویلو چې قران دا سی وایا چې الله ماته وایي الله ماته وایي نو دلته الله وایي چې اے مسلمانان اے رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی ته یاد ته ولې دا سی کوي لکه موږ چې ته زما خپلې ته زما خپلې نو تا ته الله ایمان نعمت درکړې دي آیاتونو او تا ته الله تعالی تعلیمات نبوي درکړې دي او ته د قران ولای ته به دا سی کوي ته ولې دا سی کوي هغه احساس ورکړي انسان ته د خپلوالي الله تعالی څنګه ته زما بندای او ته زما غا مؤمن بندای ته زما د قران یون کوي او ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړون کوي نو کوم اس کم ته خدا سي مکه ته خدا سي مکه ناغه طرف ته اشاره ده په دې آیت کې بیا الله فرمایي واتقوا الله او يرجى الله تعالی نا وعلموا ابوه شيء ان الله بشكل تعالی بكل شيء فهر شبانه عليم بوه ده ګوره ته صفت علیم راغې مخکې معاملات کې شي اوس ته جرګې ته خپل ځان مظلوم ثابتول شي خدای خپل ځان مظلوم ثابتول شي په خدای باندې اضافي الزام لګول شي په سړی باندې اضافي الزام لګول شي نو الله وایي خو زه خبر یم کنه زه خبره ما څه زیاتې نشي کوي دلته خو ته یو جرګه یو قاضي یو هغه په غلط باندې پوي کی یا به شاید چې تا په حق فیصله وکي خو د استاد غروستا فیصله بیا ما ته روانه ده هغه ذات عالم او خبير ده دغه نه ځان خبر ساته واذا اور کلا طلقتم چتاسو طلاق ورغی النساء زنانه ودا فبلغنا باغي ورسیږي اجلهن خپل اغنیټي عدت ورسیږي فلا تعذلوهن باغي ممن کوي اندا چی ينکحنا اغي نکاح کی ازواجهن خپل خوندانو سره دوړو خوندانو ته اشاره ده یعنی خزه طلاق کړه اوس مثلا ما خزه طلاق کړه زو سغه ته په بل ځکه نکاح کولو کې رکاوټ جوړوم دغه چې مانه طلاق شوی ده د کور په مانه څوک آباد کی دی خو دې بل څوک کی وغیرہ وغیرہ الله وایي داسې مکه یا دا طلاق شول ورونه اوس بل ځکه نه ور کوي یا بلاری بل ځکه نه ور کوي یا هر څوک دی خو چې د رکاوټ جوړي د نکاح نه الله وایي داسې مکه او عموما د رستنی خوندانو طرف نه راځي کی د دې وجه الله وایي دې ته رکاوټ ما جوړو چې دغه کور آباد دغه کور آباد ازواجهن دغه خوندانو سره اذا ترادو ارکل چې غیر راضی شي بینهم بخبل منځ کې بالمعروف په خې طریقې سره په خې طریقې سره نو خې طریقې نه مراد ما تاسو بیا ویلې دي بیا برازي چې هغه په شریعت کې هم جایز وي یعنی مثلا یو خزره هغه یار نیولې ده او یار سره یارانه کوي او بارموزي وغیرہ وغیرہ نو هغه څنګه مو معاشره کې قابل قبول ده او د الله طرف نم دا غنده سکاغه نه یا هغه په پټه باندې نکاحونه کوي نو دا د پټه نکاح خو د الله طرف ته جایز ده یا نه جایز ده خو په معاشره کې ناقابل قبول ده نو دا چې هر یو هغه طریقه چې هغه په معاشره کې هم ناقابل قبول وي او د الله طرف نه هم هغه جایز نه وي هغه ته معروف نه ویل کی هغه ته معروف نه ویل کی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې کونډه یا طلاق شوی خزا چې کله صفا غسر انکار وکي د نکاح د کولونه نو بیا خو تاسو د هغه خبره واوري په کار ده او کچېره هغه خاموشي اختیار کی نو د خاموشي د رضا ده عام معاشره کې تقریبا خدي هغه نشي کولای کنه خبره نشي کولای نو چې هغه په کم خاوند کې یا په کم داسي اراده راغی او د دې خاموشي اختیار کړه نو تاسو به پوښتنه چې دا به راضي ده او داسې خدای به تاسو یې سره وایما او بهتره خبرم دا ورسته په سورته نور کې بیا راځي وانکحل ایام تاسو خامخ په نکاح کې ورګي هغه خدي چې دوباره تا کور ته راغلي طلاق په صورت کې د کنټون په صورت کې وغیرہ وغیرہ هر صورت کې یعنی هغه ته طلاقونه دغه د نکاح آسان کړي نکاح ورته آسان کړي هغه طرف ته اشاره ده بیا تاسو سمخ کې اوري او پاتې شو دا خبره چې د خدي رضاوي اذا تراضوا بينهم نو دې باندې کوم زموږ په معاشره کې عموما سوالونه کیږي چې د څه طریقه ده رضا د ډوړو ضروری ده مختصر خلاصه تاسو ته بیانوم رضا ډوړو ضروری ده زموږ پاکستان قانون کې لغون د فرق شته د شریعت سره هغه دا چې خدي راضي وي او بلار یا ولی خو خنۍ دغه نکاح کیږي شریعت کې د ډوړو اهمیت ده شریعت کې د خدي خو هم ضروری ده او د ولی کپلار دی او که مشرور دی او کتر دی د اجازه کوم ضرور دی ځکه چې د ولی باندې کوم حدیث دي چې بغیر د ولی نه نکاح نه کیږي او د خدای د رائے باندې کوم حدیث دي چې د خدای رائے نه وي نو ته مجبور نه
یو ځای کې تا خوخه دا او د خځه نه دا خوخه نه دا نکاح رسول الله صلی الله علیه وسلم بخاری شریف کې دي خنسار رضی الله تعالی عنها نکاح شوی یو ځای کې او بیا هغه راغله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته شکایت وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نکاح فسخ چې دې نه دا خوخه نو ته مجبوره او بهترین نکاح هم هغه چې هغه د دوړو په مرضی باندې وشي هغه دوړو په مرضی باندې وشي تو اذا تراد او ارکل چې دی راضی وی بینهم بخبل منځ کې بالمعروف بخي طریقې سره ذالک دا یعزو دا وعظ د تاسو د پاره نصیحت د الله طرف نه به په دې سره من هغه چا تکان چې وی منکم پتا سنا یا پتا سو کې یؤمنو چې ایمان راوړې وی بالله ایمان راوړي بالله تعالی تعالی باندې والیوم الاخر بورز د اخرت باندې یعنی کا ایمان وی نو د احکامات بمانی نه بځان من پښتونواله غالبای او نه بځان داسې پنجابی جوړی چې بس څه خو خرید خځه او غو ازادي ور کوي ذالکم دا تاسو د پاره اسکا ډیر زیاته ذریعہ د پاکی دا لکم تاسو د پاره واطهر او ډیر زیاته صفائی دا یعنی دې په منځ کې جوړه کول د دې نکاح کول د دې رضامندیا حاصل اول د ولینا اجازه غستل دا ټول احکامات والله الا تعالی یعلم بهیږي وانتم او تاسو لا تعلمون نه بهیږي اوس نکاح ختم شو الله طلاق وشو نو بیا وداغلته بچی دي مثلا اوس دغه احکامات دي والوالدات او بیان دي یرضعنا شودی دی ور کوي پي دی ور کوي زمانه د رضاعت پي ور کول ته ویل کی طلاق شوی خدي یا نور مسلو سره بالکل راغله ده خلا دا وغيرها نو دا په پي ور کوي اولادهن اخبل بچوتا حولین وکالا کاملین پورا خدا حکم چا د پاره ده لمن دا د هغه چا د پاره ده اراده چې هغه غواړي ان یتم اندا یتم چې پوره کی الرضاعه زمانه د رضاعت ان د پوی مودا چې دا پوره کی د هغه چا د پاره د حکم ده او کدی مخکنه په دې باندې راضی وي چې نه پوره کول و مې پوره کول وعلى المولود او په پلار باندې یعنی چې بچي سي کولای دي پلار چانه چې بچي پیدا شوی وي له هغه د پاره رزقهن خوراک د دې زنانه و ده ضرورت زندگی ورته ور کوي دغه چې دوی اصل کې د پلار ده نو هغه دغه بچي چې د مور ورته پي ور کوي نو د دې بدل کې هغه څه خرچه خوراک وغیرہ غواړي نو د په پلار باندې لازم ده دا به ور کوي دا به خدای ته ور کوي وکسوتهن او کپڑے د اغې دي کپڑے به مرته ور کوي بالمعروف په خې طریقې سره معروف ندل بیا تاسو یو بیا معنا باوري چې په شریعت کې په معاشره کې لکه مثلا خدای مطالبه کوي چې ما د 50000 د میاشت را کوي نو دا د الله طرف نه ہونا چاهي زنه د حکم معاشره کې خدای ډېر بده خبره ده چې یو بچی د پي ور کوي نو 50000 دي او یا سړی وای چې یو پیسې هم نظر کوم نو دامړه نه چاهي سره معاشره کې وګورئ چې عام روایت سدي 5000 6000 7000 یا د خدي ضرورت اندازه ولګوي چې دغه ضرورت سدي هغه مطابق د فیصله وکي هغه چې تاسو ورته ورکوي ولا تکلفو تکلیف بنشي ور کوله نفس هیڅ یو کستا الا مگر وسعها داغه د وس مطابق سړی غریب دی میاشت 3000 پوره کول شي نو ته به 4 روپے ته پینک دی سړی مالدار دی 1000 ور کول شي پکار نه دی جاده په ځان باندې پینځ کی دي سړی د خپل حاجت مطابق یعنی ضرورت هغه اوسات مطابق لا تضار تکلیف د بنشي ور کوله والدتن مورتا بولدها په سبب دغه بچي چې کني به ته تنګي چې تاسو به ولې بنور کوي پي به ور کوي خامخا به ور کوي نه تکلیف بنور تکلیف بنور کوي یا هغه دبل خوند لپاره رکاوټ ته یا هغه بیماری ده یا هغه پکور کې بل مشکل دی نو په دې بنیاد باندې باغی ته تکلیف بنور کوي ولا مولود او نبلاتا له د سړی د علاق د ماشوم به ولدی په سبب د بچی سره چې ته مجبورې چې نه خامخا به ماته 6000 روپۍ وروړي ځکه چې بچی ستاده تکلیف بدواړو ته نه لاند مختصر خبره ده وعلى الوارث ووارث باندې مثل ذالک عمده غرانګي حکم ده مثلا خاوند مړ ده نو وارث به پاتې نو د خدي ته ضرورت هغه وارث پوره کوي ته هغه وارث پلان دی او کورور دی او کمور دی که هر څوک دی نو دغه حکم بیا پلان خو د بچیشته نه مړ دی او دا خو یتیم پاتې شوی دی د مور سره نو د دې ضرورت به څوک پوره کوي څوک چې دا غمړي وارث وي هغه به د ضرورت پوره کوي فإن ارادا بکچری دوی غواړي د مور پلان غواړه فصالن جدا کول ان ترادن پر زمانتی سره منهما د دې دواړو د دواړو پیراسي دي چې اوس جدا کو کال بعد 15 میاشتو بعد 14 میاشتو بعد
وتشاور او په مشورې سره فلا جناح نو نشته ګناه علیهما په دې دواړو باندې چې کني خامخ به وکاله پوره کوي نه خامخ وکاله ضروری نه دي مشوره وکړه په خپل کې سره جوړه وشوله چې بل ماشوم د تین اخلاصو نو بس ټیک ګناه نشته وان اردتم او کچری تاسو غواړئ اندا چې تسترضعوا تاسو پرازعت ونی سی بل خدا یعنی دې مور نه ورکوي بل خدا ورته نيسي خبره بلونی پوی ورکه بلونی صدایونی ورته اولادکم اخپل بچوتا فلا جناح نو ګناه نشته علیکم پتا سبحانه خو یو شرط پکشتا هغه دا اذا هر کلا سلمتم چې تاسو تسلیموي ا پیسې د هغه خدي هڅه تا ورته خېدي چې مثلا زما بچی ته پي ورکوا زب میاشتې 15000 روپۍ درکوم یا دومره جامع بدر وغیرہ وغیرہ خو چې کله دا ورکوي ما هغه آته تم چې ورکول دي تاسو د پاره صحیح تاسو ورکوي بالمعروف په خې طریقې سره دا حکم هم د دستور مطابق کی نه بس یاد کړئ نه ډېر کم دي چې خاصه مجبوره ده او دغه مجبوری نه پیدا اخلي صرف د میاشتې 1500 ورته مقرره او یا د مالدار یو وخت دینه پیدا اخلي نه دلته هم معروف ده لفظ معروف دلته هم ده واتقوا الله او يرجد الله تعالى وعلموا ابوها شيء ان الله بشكل تعالى بما تعملون اغاملون جتاسو کوي بصير بنا ده اغه ګوري الله تعالى والذين وكسان يتوفون چمړشي منکم استاسنا ويذرون او غيبريك دي ازواجا ببيان يتربصنا نداس خدبه انتظار کوي بانفسهن بخل ځانونو باندې 4 اشهر میاشتي و10 او لسردي کونډه خدا چې کله خاوند مرشي 4 مهینه 10 دن بغا انتظار کوي او دا ځکه چې کوم مثلا نن سړی مري او بیگاش به کورواله شوی دی اول ته بچی د خېټه منتقل شوی دی نو دا په 4 مهینې لسرو کې دغه پته ولګي چې دا حامل ده او که حامل نه ده په دې بنیاد باندې څلور میاشتې لسرو دي او کچېره دا خځه حامل وي نو عدت به حمل ده به څلور میاشتې لسرو نه دي حمل ده مثلا حمل د 15 ورځې بعد وشو نو 15 ورځې بعد دا خځه آزاد شو کنه هم میاشتې اخلي نو نه میاشتې بدا پابند وي د بل نکاح د نه کولو لپاره هغه د مطلق شوی د لپاره طلاق شوی د پاره او دا هغه سړی چې هغه مرشي څلور میاشتې او ورځې دي ازواجن بیبیان یتربصنا پکار دي انتظار دیو کی بانفسهن فقل ذانونو 4 اشهر میاشتې و10 او لسرذي 4 میاشتې او لسرذي او دا باغ کې احادیثم دي چې الا ان تكون حاملا فعده ان تضع ما في بطنها دا هغه چا د پاره چې حمل نه چې حملي بیا حمل جاي غشي بس بیا خبره ختم شوه پاتې شو دا خبره دلته حکم بلم ده چې خدا کونډ شولا دیو څومره کوي هغه غم وغیرہ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان چاته جایز ندي چې هغه د 3 ورځې نه زیات غم او کی په خپل مړي پسې سیوا د خزونه چې خزه به 4 میاشتې او لسرتي دا د خاوند په غم کې تیری او د دې لپاره هغه رنگینی جامې دا خاص کر میک اپ چې کوم نن سواری واجونه دي دا اتر وغیرہ داسې چې کوم د عام د خزانانو د لپاره جایز وي هغه بل چا کرتل د شپې د لپاره دا ورځ تلې شي خو چې باغ کې شپه نه او داسې تک نه چې هغه کې خامخا نمایش یا نمایا خدا سے خپلوانو کې مړې وغیرہ اهم خبره وي نو به تلې شي خو چې شپه نه کوي نو الا نو دا 4 میاشتې او لسرځي دا خزا په عدت کې دا او دا په دې وخت کې په خپل ځان باندې د غم هغه کپڑے یا جامې خړې وغیرہ وغیرہ دا به دا کوي خامخا پکار دا چې خوند کور کې تیر شي خو پابندی نه ده پکار دا اهمیت دې ده چې دا خوند په کور کې تیر کی خو کال د حالات خنه دي یا بل خبره ده جنگ دی یا سړی دی ملمانه اجازه شته چې د مور په کور کې تیرې یا د ورور یا د چا په پردې پورې ده هغه کې تیرې خو اولیت دې ته حاصل لچا د خوند په کور کې نه د خوند په کور کې ورسته یو بل حکم هم دی یو کال د پاره غرازي فایزا به هر کلا جی مکو فایزا بیا هر کلا بلغنا چې ورسیږي داخذي اجلهن خپل نټیتا فلا جناح بنشت گناہ علیکم بتا سباندی فيما فاغ کار کې فعلنا چې وکړو داخذو فی انفسهن خپل ځانونو باندې یعنی خپل حق کې بالمعروف په خې طریقې سره کله خذ بیا بل ته تزیب پلار کرزي یا بل نکاح کوي نو دا د خرګانی دی وای نه دا به پتا باندې ګناه نشته
دا به ګناه نشته والله او الله تعالی بما تعملون اعمالون چې تاسو کوي خبير خبر ده هغه نه الله تعالی خبر ده ولا جناح او نشته گناہ علیکم دې هدا پوری حدیث ته بخاری شریف کی حدیث ته چې رسول الله صلی الله علیه و سلم ته وجنی باندې مور راغلا او ورته ویل چې یا رسول الله دا جنې چې کومه ده د سترګو کې بیماری ده موږ د هغه بیماری په بنیاد باندې سرمه لګو ورته نو وی لګو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نه ملګو څومره پوری څلور میاشتې او لسره دې پوره شي نه هغه وخت پورې ملګو صحیح شو ولا جناح او نشته گناہ علیکم پتا سبحانه فيما هغه خبره کې عرضتم چې تاسو اشاره وکي عرض اشاره به باغه اشاره ذریعہ سره باغه سره من خطبه النساء خطبه نکاح ته اشاره دلته خطبه اصل کې بیان ته ویل کی النساء خذتا او اکننتم یا پټ کړی پزړه کې فی انفسکم بخبل زړونو کې خذ کونډ شوا یا طلاق شوا تاسو خو خدا چې زور سره نکاح وکما نو په عادت کې خو نکاح نه کی او په عادت کې مو باقاعده د نکاح حکم یعنی پیغام هم نرسته خو اشاره دې وکړه اشاره الله وی جایز خیر اشاره وکړه لکه مثلا هغه کور ته تلاړي یا هغه پلار ته غرور ته دیولي چیرې ما پښته چې داس یو خځه سره نکاح وکما دا غي یو صفت ته معلوم دی هغه صفت بیان کی او دومره اشاره د غسیان د اورواجی سره پویږي تاسو خو خلک کی خو چې دومره هغه پویږي چې دا سره زما دی بچي یا د خځه په دې باندې پویږي چې دا سره زما په ما هغه کې دلچسپي اخلي نو دې اجازه شته البته باقاعده نکاح پیغام او باقاعده نکاح په دې کې منه ده نه کیږي نه نو او اکننتم فی انفسکم یا پټ کئ تاسو په خپل زړونو کې علم الله الا تپتدا خبر ده الله تعالی انکم چې بشک تاسو ستذکرونهن زرد چې ذکر بکوي د هغه بارکی یعنی الله تعالی په زړه کې د هغه نکاح شتا نو الله تپتدا الله ته پته ده چې دا وای خو به وای ستذکرونهن معنا پښتو کې اسانه ده چې الله ته پته ده چې خلینو کو به وسی خامخ وای خو وای همدغه معنی هی هم دکره ولکن او لیکن لا توعدوهن تاسو عادی مکوي اغه سرا سرن پپټا چې پړه دې ور سره لاره جوړ کړی دا په موبایل وغیرہ وغیرہ باندې نه داس مکو الا مگر اندا چې تقول وای قولا خبره معروفه بیا معروف لفظ ده داسې طریقہ چې په شریعت کې ماغه منه نه او داسې طریقہ چې په معاشره کې منه نه دا غي مور ځان سره جوړه کا دا غي ورور ځان سره جوړ کا دا غي بلاد ځان سره جوړ کا اشاره ورته وکا وغیرہ وغیرہ په هغه سره ډایرکټ په پټه لاري دا م جوړوا ولا تعصموا او اراده مکوي عقده النکاح عقده منه کوټه یعنی تړل د نکاح عقده النکاح د تړلو د نکاح عقد نکاح غټه د نکاح حتا ترغه وخت پوری یبلغ چې ورسیږي الکتاب اغلیک اجله خپل نیټه تا یعنی هغه څلور مې لفظ پوره شي یا طلاق شوی دا درې هزونه پوره شول نو بیا خیر هغه ته اشاره ده وعلموا ابوه شی ان الله بشکل تعالی يعلم بهيږي ما پاغه باندې فی انفسکم چې تاسو بزرونو کې دي فحذروه نو یریږي د اغنا الله تعالی نا وعلموا ابوه شی ان الله چې بشکل تعالی غفور بخون کړي حلیم بردبار ده د بهترین صفت ذکر شوی دی الله دا معاملات دي په دې معاملاتو کې عموما انسان په جذباتو کې راځي سړی غوسه کیږي پلار غوسه کیږي خاوند غوسه کیږي نو الله اشاره کړی دا چې الله صبر کوي نو تم صبر وکړه او په معاملاتو کې عموما مړي په خزو باندې په معاملاتو کې کیږي په دې نکاحونو طلاقونو په دې معاملو کې کیږي نو الله وایي چې صبر کوه حلیم صفت ده الله تعالی لا جناح نشتا گناہ علیکم بتاسو باندې ان کچری طلقتم النساء تاسو طلاق ورکې زنانه ہوتا ما هر کلا یعنی هغه زنانه یا هر کلا لم تمسوهن چې تاسو لاس لګولې نه وي اغویتا یعنی نکاح شوه ده او د پلان په کور کې ناشته ده او لا ود شي نه ده تا ورته لاس لګولې نه ده جماعت اشاره ده او تفریدو او یاد مقرر کړي نه وي لهن اغویتا فریضه مہر نه مقرر شوی صرف خبر او شولا نکاح شو او خدای خو تاسو خو دا شنه مقرر شوی نه دي اوس دا طلاق ورکو اوس بس کیږي یعنی څومره مال به خدای ته ورکول کیږي هغه دا ده ومتعوهن او فائدہ متا کوجدنه وشي خبر او شولا خدای په نوم شولا معاشره کې پته ولګی دا نو دا چې خدای ته پرې خودله نو اوس بس کوي و او شرط شرایط نه تړل شوی نه
او نکاح نه بغیر خو خدا کم چې زمونږه د عام رواجو باندې زمونږه د خبري وشي دا زمونږه په معروف کې د نکاح په هغه کې حسابي ځکه چې خد ستا په نوم باندې شوی دا او په معاشره کې په دې باندې نکنامه شو اوس چې پر دې نو بدنامه شو هغه موږ په پښتو کې چې ورته چې تور شو هغه نو داسې خدای د پاره د الله طرف نه هم ده او دا په معاشره کې ضروری ده ځکه چې خدای به بل څوک نه هغه به بدنامه شي ډول پرې خدا جی نکاح شي نو که مہر ډول حکم دلته موجود دی کنه که مہر نوی سشو مہر نوی نو دا حکم دی وسواوره تاسو سواره سپويږئ بیا څه شي دی بیا الله تعالی فرمایي متاعا سامان دے متاع ابتدائی ما تاسو ته دې تذکر کړه ومتعوهن او فائدہ ورکړي هغه ته ومتعوهن سامان دے اضافي سامان علی الموسع فمالداری باندې چې وسعت لري قدره دا هغه اندازه ده وعلى المقتر او په غریب باندې قدره دا هغه اندازه ده یعنی مالدار دے سړی کروڑپتی دے خدای پرې خدا انا هغه د هغه مال د جرګا یا څوک چې څوک خو به کنه چې فیصله کوي نو هغه د هغه مالداری ته وګوري هغه مرده په دې سړی کیږي چې تا د خدای بدنامه کړه 5 लाख 10 लाख 1 लाख 50,000 یا مثلا بل یو شی دا پکېدي چې دا خدای دا تور ختم شي نو دا په واش او سړی غریب دی وس نه لري هغه د پر الله سره بیا ډیری شل زرم بیا ډیری دا هغه معاشره په زورور باندې یعنی مالداری باندې د غاندازي مطابق غریب باندې د غاندازي مطابق دا الا چې نکاح شوه دی او مہر مقرر شوه نه دی دا په حاله مخکې راځي متاعا وعلى المقتر قدره متاعا دا سامان بالمعروف بخیر طریقې سره د دې معنی یا خود سامان دی او یا دې شی ته اشاره ده کوم چې مقرري چې څه فائدہ ورسیږي دی خطه ته حقا دا لازم دی علی المحسنین بنکانو باندې و ان او کچری طلقتموهن تاسو طلاق ورکړي دي زنانه وتا من قبل مخکې د دینا اندا چې تمسوهن تاسو لاس لګوي اغیتا وقد بتاکي سرا فرضتم مقرر کړی وی تاسو لهن د زنانه د پاره فریضه سمهر فنصف نونین دی بیا ما د هغه مقدار نه فرضتم چې څومره مقرر کړی دی یعنی 15 لک تا مقرر کړی دی او د واده نه مخکې د طلاق ورکړو نو 2.5 لک به ورکړي کيو کور دی ورکړی دی او هغه کور 50 لک قیمت ته نو 25 لک به ورکړي دا د الله طرف نه مقرر کړی شوی مہر دی دا الله چې تا نکاح کړی دی مہر دی مقرر کړی دی واده دی نه کړی یعنی جما نه شوی ور سره هغه نه مخکې الا ها مگر یو شرط دی اندا چې یعفونا معافی کی دا خذي چې بس نه غواړم نو بس خیر ما ورکوه او یعفو یا معاف کی الذي اغسره بيدیه چې دغه پلاس کې عقدۃ النکاح غډه د نکاح ته یعنی خاون هغه وای چې د 50 لک مې یخوي نیمه نه د ټوله واله نو خیر انده تاسو باندې اضافي دی بیا کته ورکې نو ورکا او که خدای معافین معاف دي کی خود الله طرف نه دانی مدا الله طرف دانی مدا وان تعفو او کچری تاسو بخنه وکي ور ته وای خدای تم وای کی پریګی دي سړی تم وای کټولي ورکي اقربو دا ډېر نږدې ده لتقوا پرهیزګاری ته اوس الله احساس ورکي او دا احساسي د دې معاملې ډېر بهترین حل دی ولا تنسوا مهروي الفضل احسان کول بینکم بخبل منس کی یعنی چې تکله د خځه پرې خو جګړه جوړه شوې ده کنه یا څه بدګماني پیدا شوې ده نو الله وی غړم بنه وختيات ساتي هغه تاسو مینا او محبت وو یو بل سره په مینې کې نهسته یو بل ته ملونی ورکی فیصله مو وکړي او هغه ته باندې احسان کو چې خځه درکړه او ته چې تا نه وختنه احسان وکړو دغه چې څوک تا نه خو هغه نه غوښ چرګم نه اخلي خو خوخي وینو ته کې غوښتا او تا خو غونو ته کې ورکولا نو الله وایي د ټول باندې چې تاسو یو بل سره هغه احسان یاد ساتئ دا د بدی خبره ما یادوي یو بل ته بلکې هغه د خګړې خبر یادوي ولا تنسوا الفضل او مهروي احسان کول علی بینکم بخبل منس کې ان الله بشکل تعالی بما تعملون فعملون چې تاسو کوي بصیر لیدون کې ده بنا ده په دې منس کې الله تعالی د مازدګر د مانځ حکم کوي د دې وجه دا ده چې په دې معاملاتو کې سړی راشي او عموما د دې نه منځونه بیا پاتې شي یا ډېره پریشانی وي او یا ډېره خوشحالي د نکاح او د طلاق انده دوه یا ډېر د خوشحالي مو کوي او یا ډېر د خفګان خبره
نو دیو جن الله تعالی په منځ کې چې ګوره دا حالات داسې دي چې کله ډېرم پریشانې ډېرم خپای په مونږ نه ګوره پاتې نشي یا واده ده ودونو کې عموما زمګه د باراتونه او د روټیانې وغیرہ په دې ټیم کې کیږي نو هغه وخت کې خدونه خو تقریبا الله دې معفو کی تقریبا منځونه پاتې تقریبا اله اکثره دونه پاتې نو دیو جن الله اشاره ورکړي چې ګوره مونږ نه پاتې نشي نو هغه ته اشاره ده حافظو حفاظت کوي علی الصلوات په منځونو باندې ټول منځونو باندې چې دې معاملاتو کې نه مونږ چرته پاتې نشي والصلاه الوسطى او منځنه څه مراد ده یو خود دې باره کې باقاعده د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ده او حدیث متفقون علیه ده چې حبسونا ایثار کړمږه عن الصلاه الوسطى د منځ مازدګرنا ملأ الله الله تعالی دې ډکی قبورهم قبرونه دوی او بیوتهم کورونه دوی نارند اورنا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه موقع کې ویلی و چې څنګه خندقو او دې خندقونه کندل او دې نمازګر منځ لاړ او پیغمبر علیه السلام دا اولی چې مونږ له مازدګر منځ قضا کړو الله تعالی د دې کورونه او د دې قبرونه اور نه ډکی نو هغه نه خدایو دلیل ملاو چې مازدګر منځ ده لفظي معنی د اوستا منځنه نو کله ورځي منځونه حساب کې سره نو مازدګر غره منځنه ده خو بهر حال ډیر احادیث او روایت او د صحابه کرام او د مفسرینو دا د مازدګر باندې کړي او دین علاوه د هر یو منځ لپاره د استاد تشریح هم شوی دا بعض مفسرینو کړی ده لکه مثلا د شپې او د ورځې په منځ کې مراد ده نو سحر منځ شو مثلا د ورځې منځنه منځ نو منځنه وخت ماسپخین د ماسپخین منځ شو د منځونو منځنه منځ مازدیګر منځ شو د شپې د راتلو د ورځې ختمې دوه منځ نو ماخام منځ شو د شپې د سملاستو د سحر د راپاتې دوه منځ نماز وتن منځ شو نو هر یو باندې فټکیږي په دې هر یو باندې او خاص مراد د نماز ذکر ده خدا هر یو باندې فټ کېدل د پاره د مخکینه آیت مخکینی حصہ ده علی الصلوات نو ټول منځونه مراد دي چې دا ټول منځونه لحاظ کوي اسنه چې دا صرف د مازدګر منځ وای چې د الله تعالی ویل دي دا ټول طرف ته اشاره ده وقوموا او ادرګی تاسو لله الله تعالی د پاره قانتین تابعدار قانت تابعدار ته ویل کی عاجز ته ویل کی خدا یو خاص حکم ده د خبرو نه کولو د پاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بخاری شریف کی حدیث ته زید بن ارقم نه روایت ده په بخاری کې دا حدیث ده چې دې آیت نمخ کې بمونګه په منځونو کې خبرې کولې یو بل ته به اشاره کوله خو چې دا لفظ الله تعالی نازل کړو ناغه نه بعد بیا مونږه یو بل ته اشاره هم نه کوله او مونږ به هم نه کوو خبرې به هم نه کولې همدارنګه د جابر رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې مونږ به کله سلام ګرځو السلام علیکم ورحمت الله نو دې سره مونږ لاس اشاره کوله او د بل طرف لاس اشاره کوله چې کله دا آیت نازل شو نو بیا مونږ بل سنا په باندې خورانو باندې او مونږ بل سره اشاره نه کوله او دینه بعد الله سره اشاره کول وغیرہ د هر څه من دي او دا حدیث هم تاسو واوریدل فاین بیا کچری خفتم تاسو یریدلې فرجالن نو منذ کوي رجالن د رجل نه ده د خپوت ویل کی نو پیاده یی او رکبانن او یا کسوارل اسوار یی یعنی په سوارې باندې او کپیدلې کوم ځخه مخاوکا فاذا به هر کلا امنتم چې تاسو په امن کې شي پور ترا شي راو رسیدای فذكر الله بیا د وی الله تعالی کمالک څنګه علمکم خذلی دی هغه تاسو ته ما هغه لم تکونو چې نو وی تاسو مخکي تعلمون چې په دې باغی مخکي نه پوی دی الله خدل یعنی مثلا سوالي روانه ده ته اجازه نه درکې یا ته نه شي کولای چې غینه کوس شي یا مجبوری ده یا امن نشته یا ستا اختیار نشته نو په مغ وخت کې منځو کا خیر خو کا خامخه ها بیا چې کله کور تراشي نو بیا په هغه طریقې وکړي چې کومه طریقه الله خدای